اوړه کې شکوک او شبهات مساتئ د به دا کړي او د به دا کړي خصوصا زنانو ته هم دا بهترین دم دی په دې ځان دموئ دې خبرو پسې مه ځئ تعویزونه یې کړي دي او پلانکي کړي دي او پلانکي ځای کې پراته دي دا ټولې فضول خبرې دي د غیب و علم هیڅ چاته م نشته دی دا ډېرې عبس خبرې دي زنانه ورله لاړې شي وی پیریان پې رالل او پیریان ووي چې تعویزونه شوي دي او په خپلو کې چا کړي دي یقین وکه کورنو کې اختلاف پیدا کو کور کې رونه یو بل له وروستل د ښځو د خواښیانو د نګیندو اختلافونه یې رابرسېره کړل دا شکوک او شبهات مه کوئ تعویزونه یې راواغستل څنګه یې راواغستل ته چې دا څوک تعویزونه رالي چې دله ځې نو یو تعویز وکاره ځان سره یې په جیب کې کېده وایي ما یو تعویز کړی په چاغه راواله ډېرې ستا د جیب نه تعویز راوالي ستا د جیب نه نشي راغستی او پلانکي ځای کې پروت وی ریوړ وای دی کتر ارتاو شو نو دا فضول خبرې دي دې ته د خپلو حالاتو پته نه مخکې تاسو ته ما ویلي مو دا د مثال د پوهېدو دپاره ډېره ښه خبره ده ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې کړې وه وی پالګرو طلباو خلقو له به پالونه کتل اوس هم دا خلقو له پالونه ګوري په نصیب کې دا دي او دا دي وی هغه بازار کې ناستو پالونه یې کتل د مدرسې طلبا ورلل ورته وی مونږ لم پالو ګوره جو ټولو له پال وکته دا دي او دا دي دوی هسې معلومه و چې کله د فالونو کتو نه فارغ شو دی طلباو ته وی پیسې راکئ طلباو پیسې نه ورکول وی ولې نه راکئ وی تا دروغ وی پیسې به هله درکو چې کله ستا دا پال رښتیا وښي نو جنګ یې شو هغه وی پیسې راکئ دی پیسې نه ورکولې طلبا راولګېدل هغه پالګري ووو وی پولیس رالل طلباو ته وی چې ولې م سړی والی وی دی دروغ وی او یې زه رښتیا وایم هغې ورته وی دی دروغ وی وی تاسو سره څه دلیل دی چې دی دروغ وی وی مونږ سره دلیل دا دی چې دی مونږ له پالونه ګوري نو د سار اول ځان له خپل پال کتلی و چې نن به په بازار کې طلبا راځي او ما به وی نو د خپل پال پته ورته نه وه دی مونږ له پالونه ګوري نه که دی رښتیا وی نو چې یو سړی د خپل پال نه نه خبر ابه تا له څه پالو ګوري ته چې زه تعویز پې وکه ما په تا کړی هغه راواله بیا به زما هغه وروستو راوالې نو خصوصا زنانو ته وایم چې د دې شکوکو مه شکار کیږئ دا فضول خبرې دي دې پسې مه ګرځئ کورونه یې خلقو له وران کړل بس دا په ځان باندې وایئ او په بچو یم دموئ بچو ته بار بار شوف کوئ په ځان باندې ځان پې هم دموئ حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم